خیبر پختونخوا حکومت د 15 लाख روپو اعلان کړی دی چې د خیبر پختونخوا عوامو ته 15 लाख روپۍ چې دي دا به میلاویږي. نو د دې په باره کې زیاتر کسان دا تپوس کوي چې دا به په څه طریقې کار باندې چې دا روپۍ به میلاویږي او دا به کومو کسان ته چې دا به میلاویږي. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې دا د هغې دپاره چې د ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي. نو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې دی هغه د 15 लाख روپو اعلان کړی دی چې دا به هر غریب ته میلاویږي او هغه به دې روپو باندې چې دی په خپل کور کې کار کولی شي. د دې اعلان د دې د وجې نه کړی دی چې کومو کسانو کوري او په کور کې هغه ځان له نورې کامرې جوړوي یا ځمکه یې او ځان پې کامره نشي جوړولی، نو به دې 15 लाख روپو چې دی تاسو په خپل کور کې آبادي کولی شئ. خو دا روپۍ چې دي دا به تاسو له قرض درکوي، قرض به درکوي، نو تاسو به دا په قرض کې چې دی دا به ختموي. د دې وخت چې دی د دې به وکالئ په وکاله کې به تاسو دا 15 लाख روپۍ چې دی دا به ختموي. خو په دې باندې به سود نه وي، لکه حکومت چې اکثر قرضه ورکوي نو په هغې باندې سود وي، خو په دې 15 लाख روپو چې دی په دې باندې به هغه سود نه وي او تاسو په دې روپو باندې چې دی په خپل کور کې آبادي کولی شئ. بل دا به هغه کسانو ته میلاویږي چې د کومو کسانو خپله ځمکه یې خپل کوري، نو هغه کسانو ته میلاویږي. نو د دې نه مخکې موږ په دې باندې یو ویډیو کړې وه، نو په هغې کې ځینې کسان چې د چا ځمکه نه او کور نه وي، نو چې هغه کسانو له نه ورکوي نو د دې پیدا څه ده؟ نو هغه کسانو له د دې د وجې نه اصل کې نه ورکوي چې کله دا روپۍ تاسو رالی ځینې کسان وایي طریقې کار سره، نو د دې دپاره به تاسو سږدئ لکه ستاسو د کور کاغذونه دي یا د ځمکې کاغذونه دي، نو هغه بږدئ نو هلو به تاسو ته میلاویږي. د هغې لپاره به ګوایان چې دي دا به هم په کار راځي چې ګوایان ستاسو سره لاړ شي نو هلو به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. که ستاسو سره څوک ګوا نه ځي نو بیا به هم دا روپۍ تاسو ته نه میلاویږي. د دې نه مخکې به تاسو کتلی 50,000 روپۍ چې ورکولې، دغه شانتې نور روپۍ هم به دې کې ورکولې، نو د هغې لپاره به هم د ګوایانو چې دی ضرورت په راتلو. نو دا 15 लाख روپۍ دي. اوس د یو سړي ځمکه نشته یا یې کور نشته او هغه له دا 15 लाख روپۍ ورکړي، نو د هغه سره بیا کوي څو ځینې کسان وایي چې موږ د ځمکې او د کور نه چې دی د دې نه خلاصوي، نو چې ته یې نشي ادا کولی لازم به تاسو د دغې هر څه نه چې دی دا به خلاصېږئ، ځکه چې دا به تاسو په ضمانت کې چې دی دا بږدئ. حالت سات خو هغو لاسې طریقه کار نه ده ښولی، خو دغه شیزونه چې دي دا به ستاسو نه په ضمانت کې ږدي. د دې لپاره به ګوایانې بل لا د دې لپاره دسخطې مسخطې شوي دي، هر سره شوي دي. په لږ وخت کې چې دی دا روپۍ به شروع کېږي او دا به تاسو ټولو ته میلاویږي. دغه شانتې سولر سیسټم چې دی د هغې لپاره هم دسخطې شوي دي. ځینې کسان ته چې دی دغه به پرې میلاویږي، د ځینې کسان نه چې دی 50% چې دی په هغې کې به روپۍ اخلي. نو دا پروګرامونه چې دي دا به اوس په یو څو ورځو کې چې دی دا به شروع کېږي. نو زموږ د ویډیو مقصد دی چې موږ تاسو ته دغه معلومات چې دی دا در ورسوو. زموږ پکې نور څه لاس نه چلېږي چې موږ به دې کې بدلې راولو، خو کوم معلومات چې زموږ سره موږ تاسو ته دغه معلومات در رسوو چې تاسو ته معلومات در ورسي. که سبا ورځې بیا ستاسو ضرورت دي د کور دپاره د کامرې دپاره، نو تاسو د حکومت سره رابطه کولی شئ او خپلې روپۍ چې دی دا ترې راغستی شئ. دغه شان د سولر سیسټم چې دی د هغې هم اعلان شوی دی، هغه به هم په یو څو ورځو کې چې دی هغه به شروع شي. ځینې کسان ته به هغه پرې میلاویږي او ځینو ته چې دی په نیمې روپو باندې به میلاویږي. لکه که 1 लाख پې لګي نو 50,000 به تیالي او 50,000 به حکومت چې دی هغه به د خپل طرفه ورکوي. نو هغه پروګرام به هم شروع کېږي او دا به هم شروع کېږي. د دې دواړو دپاره چې دی دسخطې شوي دي، خو چې کله به دې باندې دغه راغلو څه طریقې کار راغی نو په هغې باندې به موږ جدا ویډیو چې ده هغه به تاسو له جوړوو.